څلورو شیو ته د قیامت ورځې اټول خپا دي. ټولو کې اولین شای دا څه خدایا چپی لاس کې رته عملنامه میلاو ما کې. د انسان انه ارمانونه دي مرګ نه ورسته. اغو انو ارمانو کې یو ارمان د انسان دا دی چې انسان یای یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش کې خدایا ما ته خپل عملنامه میلاو ماوي شوي. نو دوستان عزیز، دا چپی لاس کې عملنامه چی واجی نه ملویږي؟ درو گناهانو واجی نه ملویږي. زه تاسو ته حواله درکوم، تاسو پڑھو کوئی سوره واقعه. سوره واقعه کې خدایي درو گناهانو واجی نه زه چپی لاس کې عملنامه ورکوم. نمبر 1، انهم کانوا قبل ذلك مترفین. دوی دین مخکې مغرور ډیر و، متکبر ډیر و. و بیا کمو عربیک قواعد وکسو نه د مترف و د مغرور مانزه اصل کې یو فرق شته دی. کیدای شي یو سړی سره مال و دولت نوي هغه غرور وکي، خو اما مترف هغه سړی ته یایي چې خدای ښه دولت، ښه پیسه، ښه جایداد، ښه بنګله، ښه ګاډې هر چې یې ورکړي دي، بیا یا ګناهانو کې ډوب دی. دې سړي ته عربی کې مترف نه یایي. دویم، وکانو یسرون علی الحنث العظیم. دوی غټو غټو گناهانو باندې اصرار کولو. دین اوس مراد به تاسو تفسیر ته رجوع کوي. دریم شاید کوم دی، وکانو یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. دوی دا ویل چې کله مو خاورو کې خاوري شو، یمو اډوکو نه خاوري جوړ شي، چا کې دغه طاقت و قدرت ورکې دی څنګه مو واپس زنده کی. یعنی درې گناهانې نعمتونه در سراوی گناوانی کوي. یو حنث عظیم یعنی شرک کوي، مشرک وي. دوا اور سرا قیامت جټلاو کوي. دی واجنه انسان ته چپی لاس کې چې ملويږي عملنامه ملويږي. دویم څه خالق ته ډیر خپادي، اولیاء الله، اوصیاء الله، انبیاء الله، اغا د قیامت تند ده. دوستان عزیز، قیامت تند په باری کې مولا امیر المؤمنین علیه السلام یایي مولا یایي قیامت ورځ به خالق یتلذ عطشانا، تند واجنه به صرف اور صرف خپل شنډ خوروي. ودا یتلذ ولا سکما ټکه ده دوکلا تندی نه مخ کې راشي. ایدی و بیا خاص معنا کیږي. معنا یې دا ده چې انسان تند کله هغه حالات ته ورسیږي چې کاچيري و بو چې کیا زندان نشي پاتې، هغه ته عربی کې یتلذ عطشانا یای. یعنی انسان کا قیامت ورځي ار څوره و بو چې کی ار څوره و بو چې کی بیا بعد انسان تند د سویل کا سره و بچکلی نوي. متوجه یو کنه؟ واندا جمله مولا امیر المؤمنین علیه السلام نه مولا امام حسین علیه السلام کربلا کیا استعمال کړي د سکل وړو کې علی اصغر میدان ته راوستلو. نو مولا یو جمله کړي د ازلیمانو ان هاذا طفل یتلذ عطشانا. د وړو کې اصغر دوره تګې ده، دوره تګې ده، دوره تګې ده. کتو سو وبو ور کو یاد زندان نه پتی کیږي. نو دوستان عزیز، اوس آیا د قیامت تنده ډیرو المنزو څخه ختم کیږي، ډیرو رجو څخه ختم کیږي؟ متوجه یو کنه؟ ز خپل موضوع طرف تراغللم. آیا ډیرو تسبو څخه ختم کیږي، ذکرو څخه ختم کیږي؟ نه. ومن اراد ان لا يكون عطشانا يوم القيامه، کچوک غاړي څخه قیامت ورځي تګ نوي فلیسکل عطاش پکار دې تګو خلکو ته وبویر کی. یعنی چې وکی پکار دې دو انسانیت خدمت وکي. دریام شای سدی طرف ته امام زین العابدین علیه السلام اشاره کړی دی.
مولا یای الهی ابکی لخروجی من قبر اوریانا خدایا اغ حالات تا د ډیر جوړم چې کله مو قبر نه پوڅوي ایمو بدن باندې لباس نوي. دوستان عزیز ٹھیک دے قیامت روزی بیمو تو اندو بدن دوباره واپس زنده کیږي اندو به نکونه وي اندو به غوښه وي اندو به ویښته وي اندو به اډوکي وي خو اما کفان نه غوښه دی نه اډوکی دی نه نوک دی. متوجه یې که نه بدن نه هټ کر څه چې دي هغه واپس نه رسي. ایدی مطلب دا کله خدای درگاه کې مخامخ ودرېږي بیا به ما ورته چې ویلوړ وو بې کفنه به ویلوړ. دوستان عزیز اوس دغه کفان څه انسان ته میلویږي انسان عیبونه څه پټیږي ایچی واجی نه پټیږي. زه المنظور نفي نه کوم خو دوستان عزیز زه ورو ورو رسوم په ډیرو حجو په ډیرو زیارتو په ډیرو المنظو په ډیرو مستحباتو نه دی ډیر به وخت چې ما غوندې کې ملایان ډیر حجیان ډیر کربلایان به جهنم ته روان وي هغه مات ګوډ به خلک سترګې ورته غړوي چې چا دسترخوان باندې نریغ وخه موجوده ده میوه موجوده ده اما څنګ ته سره یو یتیم و غریب د زندګۍ تیروي هغه دسترخوان باندې هیڅ یې نشته. ومن اراد ان لا یکون عریانا یوم القیامه کچوک غاړي څه قیامت ورځې بې لباس نه وي. متوجه یو که نه فلیکسو الجلود العاریه اغا دغی دنیا کې بے لباس خالکو تا لباس ویر کوئی چوت سے بے لباس خالکو باندې لباس واچولو که اغا کافیر ویلی نه دی دا یاد تا وایم چو د انسانیات خدمات وکړلو رجب علی خیاط په باره کې ما دغه کول پړوولو ایموی استازا ذکر کړی حکم کې اغا یایس رجب علی خیاط یایس ما خوب کې لیدل څه کوم سړی څه پنکا جوړ کړی دی پنکا یغه کابر سوړ وو در حالی کې هغه کافر وو. متوجه یې که نه څه موته نه پښتنه وکړه څه د کابر د ویلي سوړ دی هېڅ هغه ماته ځواب کې ویله چونکې ما انسانیت دپاره خدمات کړی دی ما د سړولي والا الله ورته جوړه کړي دی که هغه کافر ویلی نه دی ټیک دی جنت ته به نشي لاړ اما خدای اجر ورکوي ویلې هغه انسانیت دپاره چې کړی دی خدمات کړی دی.